نن چې تا قرآن لوستلی دی دا چې شرف دی دا چې فضیلت دی دا چې بهتري ده دا په خپل ځای باندې پلار دی مبارک دی چې زوی قرآن ویلی دی مور دا مبارکه ده چې زوی قرآن ویلی دی او د خدای کلام یې ویلی د خدای ته اقربه لاره ولکړه د خدای ته د ټولو نه لنډه لاره ولکړه لیکن دا قرآن قرباني غواړي دا قرآن څه کول غواړي دا قرآن اچتول غواړي باید موږ حواله د قرآن جوړ شو باید موږ د دې قرآن په خاطر باندې خپله قرباني پېښ کړو دا زموږ د قرباني په څو قسمه ده یوازې دا نه ده چې دا زموږ سر غورځېږي او دغسې د سر غورځول دي خو داسې د طبیعت غورځول چې دا د سر د غورځولو نه هم کله معتبر پرېوځي خپل طبیعت نه د قرآن دپاره تېر شه د خپل شوق نه نه د قرآن دپاره تېر شه د خپل من نه د قرآن په خاطر باندې تېر شه حواله د قرآن عامل د قرآن وګرځېږه حفظ د قرآن ابن مسعود رضی الله فرمایي چې دا حروف په یادولو باندې دی دې ته حافظ او قاري د قرآن نشي ویلی چې هغه صرف د الفاظ د قرآن لګي نه هغه چا ته ویل کېږي چې هغه حدود د قرآن لګي هغه عمل په حدودو د قرآن باندې وکړي زموږ د وخت راغلو وخت د قربانۍ راغلو لوی لوی خلک وکتل د قرآن د حمایت نه وروسته پاتې شول او قرآن د حمایت نه وروسته پاتې شول د نبي علیه الصلاة والسلام د دین باندې د غیرت نه وروسته پاتې شول وخت د قربانۍ کې ډېر غټ خلک د هغې څخه نه وروسته پاتې شول نه لیکن چا چې د دې لارې عزت وکړو چا چې د دې قرآن عزت وکړو خدای هغه ته عزت وکړو ستاسو په علاقې باندې شیخ صاحب والا حضرت علوم لرل دلته راتلو آیا هغه په دنیا کې مالدار سړی و آیا هغه د دنیا کې لوی کار لرلو نه دا حواله د قرآن دوی په قرآن باندې ودرېدل دوی په قرآن باندې غیرت وکړو دوی د قرآن اوامر او نواهي تاسو ته وښودله خدای پاک ورته هغه درجه عزت او مکرمت ورکړو چې نن سبا یې په کروڑونو خلکو باندې صلاحیت پیدا کړي وجه څه ده هغوی د زړه قرآن ته مخلص هغوی د زړه دې لارې ته مخلص وو هغوی د زړه صاحب د قرآن رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم لیکن دې قرآن باندې د پوهېدلو لپاره څه لاره دې قرآن باندې د پوهېدلو لپاره موږ ته څه لاره پکار ده دغه قرآن باندې د عمل لپاره موږ ته څه لاره پکار ده دغه د قرآن دغه لاره چې موږ څنګه پیدا کوو دا کتاب دی د دې احکام بیان شوي دا احکام د هر چا په خولې باندې راوځي موږ به د هغه خلکو د خولې نه اورو چې یضل به کثیرا کړي موږ به د هغه خلکو نه اورو چې یهدي به کثیرا رب العزت موږ ته په اساس صورت باندې دا لاره ښودلې ده موږ خدای نه دی کتلی موږ خدای نه دی کتلی موږ د انسانانو د سترګو د طاقت نه دا وتلې ده چې خدای پاک دې وګوري موږ نه دی کتلی او نبي علیه الصلاة والسلام زموږ نه 1400 کاله مخکې تېر شوی دی صحابه کرام تېر شوي دي تابعین تبع تابعین مخکې تېر شوي دي ائمه مجتهدین په دې زمانې کې نشته دی لیکن رب العزت موږ ته لاره اسانه کړې او هغه شی ده چې ګورئ دا یاد وساتئ چې طریقنها په خپل صورت او په خپل عقل باندې دا انساني عقل چې دی دا دومره پورته نه دی تللی چې دی د لارې د هدایت په خپله باندې انتخاب کړي دا یاد وساتئ چې عقل انساني په صورت د کتبو باندې چې اخیستی دی هغه داسې دی چې دا عقل انساني په خپله باندې دومره کارګر نه دی چې دی د لارې د هدایت په خپله باندې انتخاب کړي بس موږ به د دقه صراط مستقیم لپاره د دقه قرآن نه بېرته هدایت اخلو او هغه د هدایت لاره په دې صورت باندې ده چې موږ د دې قرآن په نور په طرف باندې د تګ لپاره او د قرآن د هدایت له لارې د اخیستلو لپاره موږ هغه خلک انتخاب کوو کوم خلک چې اهل د هدایت دي ولې چې موږ د طبیعت انساني نسبت چې دا انسان د هدایت کوي دا انسان زرع الفت لري دا د انسان په خبره باندې فکرېږي ځکه د الله رب العزت فیصله داسې وشوه چې یو لک څلور زره زیاتو کم پیغمبران دي یو هم نه ملایکه راولېږله او نه یې پیری راولېږلو وجه څه وه انسان د انسان په خبره باندې پوهېږي نو رب العزت موږ ته لار راخلاص کړه چې صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین لاره د هدایت څنګه غواړي هغه لاره به غواړي چې لاره د هغه خلکو چې په چا انعام شوی رب العزت فرمایي
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت